د ترونو بچي خواخې به رانه خبره شي چې دا زما زوی د دې نه خفه دی دا لکه چې بد اخلاقه ده نو ښځه به د دې خبرې نه ویرېږي نو خاوند به پخلا کي واهجروهن فی المضاجع بسترې ته جدا کوي دریم ځل الله جل شانو فرمایي که په نصیحت هم ونه شوله په مرورېدو باندې دا ښځه ونه شوله خولې سمه نه شوله ودربوهن الله جل شانو فرمایي وی وهئ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې وال مه ورکوئ چې د هغوی مخ باندې داغونه راشي یا اډوکي مات شي یا د زینت د ښایست نور ځای نه د هغې خراب شي وال ورته ورکوي وی وهئ خو ګزاره ورسره په والو کې وکوئ که دغه خبرې نه منلې او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی د قرآن عظیم الشان د دې آیات په تفسیر کریمه کې چې دې آیات نه وروستو به دام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چېرته په دې دریو خبرو هم ښځه سمه نه شوه په نصیحت سمه نه شوه په مرورېدو باندې سمه نه شوه چې خاوند ته مرور شي په والو سمه نه شوه نو خاوند سره دې خلع وکړي خلع دې ته وایي چې ښځه راپاڅي خاوند ته ووایي چې سړیه دغه مهر چې د کم را کړی دی دا څو تولې دام ستا شو خو ما پرېږده نو خاوند به ورته وایي چې خو خرینده دا مهر زما شو او بس تا ته به زه طلاق درکړم ته به ازاده شي که په دې دریو خبرو سمه نه شوه خو دا الله جل شانو ځکه نه ذکر کړي چې الله جل شانو ته په جایزو شیزونو کې طلاق ډېر بدي الله جل شانو په جایزو شیزونو کې طلاق ډېر بدي شي د الله جل شانو طلاق د الله جل شانو دا خوښ نه دی ځکه ښځه او خاوند ورسره بدبخته کېږي خو بهرحال شریعت دا یوه لار د طلاق رایستی که چېرته د ښځې او د خاوند ژوند نه برابرېږي په نصیحت ښځه نه شوله په مرورېدو باندې نه شوله په والو باندې نه شوله نو بیا الله جل شانو اجازت ورکړی چې خاوند د ښځې ته طلاق ورکړي او لارې دې جدا کړي خو د الله جل شانو طلاق دا بدي شي اگر چې جایز دی محترم اوس بدخویه ښځه کمې ته وایي بدخویه ښځه دې ته وایي محترمو چې د خاوند سره په اوچت اواز باندې په اوچتو الفاظو باندې خبرې کوي اوس خاوند یو ښځې ته حکم کوي چې دا شیز راوړه ښځه ورته وایي چې زه بیمار یم زه ستړې یم نه شم راوړی البته د ښځې داسې بیماري ده چې هغه د ځای نه نشي پاڅېدی نو بیا ټیک د شریعت وایي چې دا معذوره ده خو نه که ښځه د ځای نه پاڅېدی شي او ښځه ګرځېدی شي نو د خاوند خبره به په دې ځای کې مني اوبه به ورته راوړي روټۍ به ورته برابروي خاوند ته به چپړې بوټان پالش کوي بلکې امام شافعي رحمه الله فرمایي چې ناشزه او بدخویه ښځه دې ته وایي چې مخکې به ښځې د خاوند سره په ښایسته اخلاقو خبرې کولې اوس په بد اخلاقۍ کوي مخکې به چې خاوند اواز ورکړه چې ښځې دغه کار داسې وکړه ښځې به وویل لبیک و سعدیک حاضره یم او ستا دپاره حاضره یم چې څه وې راته وایه اوس ښځه هغه اوازونه نه ورکوي په تریو تندي باندې په ګونجې تندي باندې د خاوند سره خبرې کوي دغه رنګې مخکې به یې د خاوند دپاره روټۍ په وخت تیاروله اوس یې نه تیاروي برحال د خاوند سره اوس بد اخلاقي کوي په قول کې او په فعل کې په خبرو کې نو دا ښځه ناشزه ده نو بیا دغه احکام په دغه بدخویه ښځه باندې دا جاری کېږي محترمو ځینې ښځې هغوی لږې تیزي کوي خو شریعت الله جل شانو دې ښځو ته فرمایي نه 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 د خاوند په مخ کې د ښځې تیزي او بدماشي دا نه چلي مخکې مې درته ویل ځکه خاوند دومره مخلص دی ستا دپاره چې په دنیا کې نه پلار تا ته دومره مخلص دی نه رور نه وراره نه خور نه لیور نه سخر نه ګاونډي نه بل څوک لکه خاوند ولي خاوند ځي او ګټه کوي او همدغه تا ته او ستا بچو ته یې راوړي نو الله جل شانو فرمایي ځکه دغه خاوندان په ښځو باندې مالونه خرج کوي نو خبره دې مني بل سړي ته الله ځکه مرتبه ورکړي محترم واورئ د ښځې عقل د سړي نه کم دی نو د سړي خبره به منلی کېږي عقلنم د ښځې طاقت د سړي نه کم دی د سړي خبره به منلی کېږي عقلنم جهاد دا په سړو باندې فرض دی په ښځو باندې نشته امامت دا سړی کوي ښځې نشي کولی قضا دا سړی کوي ښځې نشي کولی مزدوري دا سړی کوي ښځې نشي کولی دغه رنګې مهر سړی ورکوي ښځې نه ورکوي د بچو حفاظت په سړي دی په ښځه باندې نشته
کور ته ترکاري راوړل، غوړي چینی راوړل، چای راوړل، دا په سړي دي په ښځه باندې نشته. کور برابرول، ځمکه اخیستل، کور په کري نیول، دا په سړي دي په ښځه نشته. تجارت به سړی کوي، ښځه به یې نه کوي. دغه رنګې د ښځې مازغه په ظاهري طریقې سره هم د سړي نه کم دي. د سړي مازغه تقریبا 1400 ګرامه دي او د ښځې مازغه د سړي نه 100 ګرامه کمي، 1200 ګرامه دي. دغه رنګې د ښځې زړه په وزن کې دا د سړي نه کم دی. د ښځې اینه په وزن کې د سړي نه کمه ده، د ښځې ګرده په وزن کې د سړي د ګردې نه کمه ده. نو محترمو، ښځه به عقلا او نقلا دا د خاوند ما تحت او د خاوند خبره به مني. نو اوس که یو ښځه د دې باوجود دین ورته ورسېد، د حدیث ورته ورسېدل او د سړي خبره نه مني، نو دا به څه چلي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه د خاوند سره بد اخلاقي کوي، د خاوند سره بدخویي کوي او خاوند ته تنګي او خاوند د ښځې په دې بد اخلاقۍ باندې صبر وکړي، نو الله جل شانه به دغه خاوند ته د ایوب علیه السلام د بیماری باندې چې الله جل شانه هغه ته څومره اجر ورکړی دی، خاوند ته به الله دومره اجر ورکړي. او که کومې ښځې د خاوند په بد اخلاقۍ صبر وکړه، الله به دغه ښځې ته څومره اجر ورکړي، دومره اجر لکه څومره اجر چې آسیا بیبي تر فرعون په ظلم په بد اخلاقۍ باندې ورکړی. نو دواړو ته اجر دی چې یو د بل په بد اخلاقۍ باندې صبر وکړي.